بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د ما نوم د روح الله امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کرم. د 2 ورځې مخکې د بوشهره چې کومه واقعه شوې ده یقینا موږ ته په دې باندې افسوس دی، خو زه خپلو ټولو د کرم ایجنسۍ عوامو په خدمت کې دغه گزارش کوم، چونکه دنیا سطح باندې د کرونا وایرس وبا ده اور د رمضان المبارک مبارکه چې کومه میاشت ده دا هم راغله، نو دا تنازعات چې کومه ده دا زمینی ده، دا مذهبي نه ده، د مذهب په نامې چې کوم جنگ ده دا نه ده شوی. نو دې وجې نه زه د ټولو د کرم ایجنسۍ عوامو په خدمت کې دغه گزارش کوم چې تاسو امن ته لاس ورکو اور دوانو فریقینو ته دایم څه امن سره تاسو خبرې خو اور کرم ایجنسۍ ډېره مشکلو حالاتو سره تیره شوې ده، نو امن د موږ دپاره ډېر ضروري دی. اور چونکې موږ د ټول حالات جایزه اخلو، د حکومت کوم اقدامات دي، د فوج کوم اقدامات دي، موږ گهرایي سره د ټولو حالاتو هغه جایزه اخلو، نو یقینا موږ د فوج د حکومت هم شکریا ادا کوو چې هغه یک طرفه کاروایي اوسه پورې هغو نه ده کړې، هغو بالکل انصاف سره لګیا دي. اور انشاءالله العزیز زه امید لرم د فوج نه او د حکومت نه چې هغه به حقداري ته دا حق رسوي چې د چا حق وي. نو زه تاسو په خدمت کې آخر کې بیا عرض کوم چې امن ته نقصان ونه رسوئ. امن لوی دولت دی، امن لوی نعمت دی، چې امن وي نو هر څه به وي، چې امن نه وي نو هیڅ څه به نه وي. دې وجې نه زه گزارش دا کوم چې موږ تاسو خپلې چې کومې مسلې دي هغه د عدالت په لیارې اور د مذاکراتو په لیارې د جرګې په لیارې باندې حل کو. جنگ چې کوم دی دا د مسلې حل نه دی اور جنگ سره چې کوم دی هغه نقصان رسی، امن ته ډېر زیات نقصان رسوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.